شفا جی یو مسله ده چې کوم باره کې موږ اکثر سوچ کوو چې زموږ ماشومان نن سبا چې کوم سکولونو ته ځي که تاسو وګورئ نو د دوی بیګز ډېر زیات دروند وي او کتابونه نور زیات ټایم سره سبجیکټس هم زیاتیږي او کتابونه چې کوم نوي دي هغه سټایل هم داسې دی چې هغه پاڼې هم دروند وي نو کتابونه لکه یو ماشوم بیګ 100 کیلو پورې کیدی شي نو د دې خپل هم نقصان دی چې کوم ماشوم پیاده سکول ته ځي هغه بیګ خالی که سکول کې دروازې پورې ککوشي او دننه کلاس لرې وي او هلته پورې ملاړ شي نو د دې هم صحت باندې نقصان کیدی شي یو بیماری وي انګریزي کې ورته وایي سکولیوسس مطلب دا دی چې د انسان ملا چې کوم دی دا هډوکې بالکل نیغ نه وي پکار دی چې ملا داسې لکه سیده وي که نه خو هغه یو سایډ ته جوکاو شانته شي چې لکه انسان یو طرف ته تاو شوی دی دې ته انګریزي کې سکولیوسس وایي سکولیوسس خو خدای پاک طرف نه هسې هم پیدایشي کیدی شي ځینې خلکو کې داسې وي او نقصان د وجه کیدی شي خو سکولیوسس ټکې راغلی دی نه دی چې سکول بیګ دروند د وجې که انسان کوږ شي ملا هډوکې کوږ شي نو د دې باره کې زما خیال دی چې اوس څه کول پکار دی یو پوره جنریشن تیر شو چې اوس تعلیمي نظام داسې دی چې زما خیال دی که ایجوکیشن منسټر څه داسې وکړي چې کم سټیک هولډرز دي چې کم خلک انوالو دي یې سره کینی ملاو شي او څه داسې حل روباسي چې څنګه بهر ملکونو کې کیږي چې سکول بیګز چې کمی ای دونه دروند نه ماشومان زیاتر کاپیانې او کتابونه سکول کې پرېږدي او چې کم ضروري سامان وي صرف هغه 2-3 کاپیانې 2-3 بیګز بکس اینڈ کاپیز چې کم دی کور ته راوړي هوم ورک کوي ای کې بیا دا هم ډیر زیات ضروری دی چې سکول کې ورته سبق دونه ښه وښایي چې سکول دپاره دونه کور دپاره دونه زیات هومورک او چوټیانو دپاره دونه نه وي چې ماشومان خپل ژوند باندې ماشوموالي باندې پوه شي نو آی تھنک دا ډیر زیات ضروری دی د سره که اوبویسلی ملا هډوکې کوږ شي نو بیا یې سره دا پړپوس باندې پیپړو باندې هم فرق پرېوځي ساه مسلې راتلی شي چې کوم ماشوم مخکې نه دمه وي او ماشومانو کې خو دمه ډیر عام ساده شانتې بیماري ده نو هغه نور خرابېدی شي نور مسلې راتلی شي او ماشوم صحت لپاره نه دی ښه